د مونږ د فرایض متعلق خبره شروع کړې و. په مونږ کې 14 فرض دي، لسم پکې ویلو. یو لسم فرض چې دی رکوع. رکوع کې فرض هم شته، سنت هم شته. نو په رکوع کې فرض مقدار دا دی، ادنا مقدار چې انسان دومره ښکته شي چې لاس یې زنګونه ته ورسي. انسان دومره ښکته شي، مثلا اوس زه دومره ښکته شم داسې ونه شم ځکه زنګونه ته لاس نه رسي، دې نه لږ بیا مو نه شو چې کم از کم زنګونه ته دې لاس رسي. نو چې دا داسې شي بلا د عذر دا رکوع نه کېږي. د رکوع ادنا مقدار چې کوم فرض دی چې دومره ښکته شي چې دا لاسونه دې زنګونه ته ورسي، دا فرض دی. سنت طریقه څه ده؟ سنت طریقه بیا دا ده چې دومره ښکته کېدل چې سر او ملا برابر شي، مکمل بیا ټیټېدل. نو کم از کم دومره ټیټېدل چې لاسونه دې زنګونه ته ورسي، دا فرض دی. نو که دا پاتې شو رکوع دې ونه شو، رکوع نه شو، نو مونځ نه شو. عذر یې جدا خبره ده، عذر یې درد یې بدلا تکلیف او اناس هم بیا کېږي. سنت طریقه چې دومره ښکته شي چې سر او ملا دې یو برابر شي او څنګلې به د تشو نسي دا به جدا وي او زنګونان به په لاسونو باندې دا ونیسي. دا سنت طریقه شوه. نو که یو سړی لاسونه یې زنګونانو ته ونه رسېدل نو رکوع یې ونه شوه، او که زنګونانو ته ورسېدل سم ټیټ نه شو نو د سنتو خلاف رکوع یې وکړه. رکوع خو شو، خو د سنتو خلاف شو، دا یو لوی نقصان دی. که یو سړی بوډا دی او دومره بوډا شوی وي چې د بوډاوالي د وجې نه ملا ټیټه شوې ده، بس چې ګورې ورته هغسې مغرب په رکوع کې ښکاري، دی به څنګه رکوع کوي؟ دی به د سر په اشارې سره اخواسې ټیټ دی، ملا یې ټیټه ده که نه ټیټ شوی دی، دی به د سر په اشارې سره بس لږ به ښکته کېدو سره رکوع کې ادا به شي. بیا ورپسې سجده ده، 12 فرض سجده کول. سجده څه ته وایي؟ د تعظیم په طور باندې خپل تندی پوزه په ځمکه باندې ایښودل، دې ته سجده وایي، د تعظیم په طور. بل دواړه سجدې فرض دي، په هر رکعت کې دا دواړه سجدې وکړو نو دواړه فرض دي. درېیمه مسله په دې کې تندی پوزه او دواړو خپو کې یو خپه لګول دا فرض دی، دا فرض مقدار دی چې تندی به دې لګېدلې، پوزه په دواړو خپو کې کم از کم یو خپه چې په ځمکه لګي، دا فرض دی. بغیر د عذر نه صرف په تندي سجده کول، پوزه نه لګول، نو دا مکروه دی، مکروه دی. او الټه که ده، که بغیر د عذر صرف پوزه دې ولګوله، تندی دې ونه لګوله، نو بیا سجده نه کېږي. نو گویا پوزه تندی لګول په سجده کې، نو د تندي اهمیت د ټولو نه زیات دی. که پوزه دې ونه لګوله نو مکروه دی، خو که تندی دې ونه لګول بغیر د عذره نو بیا گویا سجده نه کېږي. نو لږ په اطمینان به کېږي. د ټولو نه ګران کار دا دی چې ځان سړی اوزګار کړي، دس سره دا وکړي. بعضې سړی پرمننټ ښه مونځګزار دی، لیکن چې مونځ ته یې ګوري نو غټه غټه غلطیانې مونځ پکې دغه کېږي. نو ځکه الله فرمایي که نه فویل للمصلین، چې د مونځګزار لپاره څه هلاکت دی. کوم مونځګزار؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، هغه مونځګزار چې د خپل مونځونو نه څه غافل دي. حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه مونځ کولو، ویې کتل یو بابا مونځ کولو، نو هغې کېنولو، ورته یې ته دې مونځ کې دا غلطي وایي بچی ته خو د 80 کال نه داسې داسې کوم، هغه وایي 80 کال به داسې دا فرایض به ورکې پرېښي، دا دې ورکې پرېښي. نو مونځ به کم از کم چې فرایض او واجبات خو انسان ته زده وي. که د یو سړي په تندي یا په پوزه زخم وي نشي لګولی، عذر دی، عذر شریعت کې منلی شوی دی. نو بس بیا که هم نه لګي اشاره هم کافي ده، ځکه هلته عذر دی، زخم دی په تندي او پوزه باندې. بل په ټوله سجده کې دواړه خپې او په یو ځل ځمکې نه اوچتول، نو دې سره ګورې مونځ ماتېږي. چې مکمل سجده دې داسې چې دواړه خپې د وروستو نه په هوا وي، نو دې سره ګورې مونځ ماتېږي، مفسدات یې نماز دي. بعضې کسان تیزۍ سره ډک جګ وکړي نو نیمه سجده کې اوچتې او نیمه کې ولګي، نو دا هم مکروه دي، خو مونځ یې ورسره وشو. که مکمل دې دا خپې اوچتې نو د اوچتولو ضرورت هم نشته، نو دې سره ګورې مونځ هم فاسدېږي. د دواړو سجدو په منځ کې به ښه برابر کېږي چې څه ته کېناستل وي. بعضې کسان ټیټ شي او لږ دغه کړي وي بیا دغسې، نو داسې نه دی. قوما او جلسه واجباتو کې به راشي، رب سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد به ولاړه وي، نو نېغ به ودرېږي. نو او بیا د دواړو سجدو په منځ کې به برابر کېږي. نو یو ته قومه وایي، بل ته جلسه وایي. دا لمونځ په واجباتو کې دي ګورې، که دا دې ونه که تعدیل ارکان په مونځ کې دنه غټ نقصان شو، واجب دنه پاتې شو، د
دې ګورې خیال ساته. نو دواړو سجدو په منځ کې خو برابر کېناستل، د رکوع نه پس خنیغ ودرېدل دا واجب دی. اوس یو سړی داسې ځای کې کله کله لمونځ راشي چې لوړ جوړ وي، نو دی ولاړ په ښکته ځای باندې دی او د سجدې ځای اوچت دی، نو دغه ځای کې لمونځ کېږي. نو که دا سجدې دا ځای د دوو خښتو په مقدار اوچت وي، شري نیم ګز، یو ګورې زموږ استاد ګز دی دومره دی، په شریعت کې ګز دیز نه تردیز دی، شري ګز دومره دی، نو دا نیم ګز د دې نه که اوچت ځای باندې سجده وکړو بیا نه کېږي. البته رش دی، حج کې کله کله داسې راشي، عمره کې کله کله داسې راشي، حکیم کې کله کله داسې راشي چې تا ته مخې ته ځای نه وي، رش یو بل سره نږدې ولاړ، نو رستنی کس د مخکیني کس په شا باندې کله کله سجده ولګي د رش د وجې نه، نو هغه عذر دی، بیا کېږي، هغې څه دغه نشته دی. دیارلسم فرض اخیري قاعده. قاعده څه ته وایي؟ د تحیاتو په دې شکل کې ناستل. نو لومبنۍ قاعده هغه واجب ده او دویم اخیري قاعده چې دا فرض ده. نو فرق دی پکې، که په مونځ کې فرض پاتې شي نو په سجده سهو کار نه کېږي، که واجب پاتې شي نو بیا په سجده سهو د نقصان تلافي کېږي. نو په مونځ کې اخیري قاعده یعنې په تحیات کې ناستل دا فرض دي. اوس دلته دوه درې مسلې دي. مونځ کې ګورې د هر یو څیز د هغې حیثیت جدا دی. مثلا مونږ لاسونه اوچتو که نه په مونځ کې، نو دا فرض نه دي، دا سنت دي، خو دا په خوله الله اکبر ویل دا فرض دی. نو که یو سړی الله اکبر ونه ویل لاسونه اوچت کړو نو کار ونه شو، فرض یې پرېښود، لمونځ نه کېږي. خو که الله اکبر یې وویل او د هیرې نه دې لاسونه اوچتول پاتې شو نو خیر دی، لمونځ یې فرق نه راځي. نو دواړو حیثیتونو پورې فرق دی. نو التحیات مقدار کې ناستل، یعنی څومره وخت کې چې سړی التحیات عبد ورسول پورې وایي نو دا فرض دی، دا دومره ناسته فرض ده. التحیات ویل فرض نه دي، د هغې ځان نه مسله ده. نو اخیري قاعدې مطلب دا چې د تحیات نه عبد ورسول پورې د لستلو مقدار کې ناستل دا فرض دی. التحیات ویل چې دي هغه واجب دي. نو التحیات لله وصلا ویل ته نه پاتې شو نو سجده سهو سره کار کېږي. خو که دا ناستې دا مقدار ته نه پاتې شو، کېنه ناستې اخیري قاعده التحیاتو نه، نو بیا ګورې فرض پاتې شو. نو دواړو حیثیتونه جدا جدا دي. کله کله وشي انسان وایي کیف ناستم خو زما نه وي، نو ما زاړو چپ پاتې شو، نو اخره کې به سجده سهو کې کافي دی، ځکه تحیات ویل واجب واته نه پاتې شو. اوله قاعده هم فرض نه ده، واجب ده، نو که هغه پاتې شي نو سجده سهو سره کافي کېږي. جی هغه مسائل به سجده سهو کې وایو انشاءالله چې ګډوډېږي، لکه د فرایضو ده. بیا التحیات ویل واجب دي، درود شریف ویل او دعا ویل دا واجب هم نه دي، دا سنت دي. نو دلته بعض خلک وایي که نو اسانې مسلې راته یو اسانه مسله ووایي. د یو سړي عذر دی، په سفر باندې دی، ګاډی ولاړ دی، دی ویل کې ګاډی رالاړ نه شي، نو دی دې عبده ورسوله پورې چې دی وویل بس مونځ دې پوره شو. اوس د سلام تا ته د سرخوړو ګنجایش شته دی، که تا درود شریف ونه ویل او تا دعا ونه ویل نو په مونځ دې هېڅ اثر نه راځي، او خاص کر د عذر د وجې. یا یو سړی دی هغه ګیس او دی بس انسان دی کمزوری دی، دی عبدو ورسولو ته ځان ورسولو او وخت باندې شي ویلی بس سلام وسره. دا آسانو مسلو کې یو مسله دا هم ده. یا کله کله داسې وشي انسان اودس کاردام کوي، نو اودس کاردام کې فرض هم دي سنت هم دي. اوس ټیم دومره دی چې بس ټول سنت ورکې نه کېږي، نو ته صرف په اودس کاردام کې فرایض ادا که، کم از کم فرایض ادا که. سنت د فرایضو رانیوو د وجې نه دپاره پرېښودلی شي نو اجر و ثواب کې هم څه کمې بیا نه راځي. نو دا فرایضو په مونځ کې. نو که په مونځ کې په دې دیارلسو خبرو کې یو خبره پاتې شي تا نه، نو بیا مونځ دې نه کېږي. امام پسې کوي او د فرضو کې تا نه یو څیز پاتې شو نو هم دې مونځ نه کېږي. امام پسې که داسې غلطي تا نه وشو چې هغه واجبات دي په سجده سهو پرې راځي او هغه دې ونه کړه نو خیر دی. خو که فرض نه پاتې شو، فرض دي، نو که ځان نه مونځ کې فرض پاتې شو، په هیره نه پاتې شو، قصدن نه پاتې شو، نو د دې تلافي ګورې په سجده سهو باندې نه کېږي. نو دا دیارلس خبرې داسې دي چې دا په مونځ کې فرض دي، دا که پاتې شي نو سجده سهو سره نه کافي کېږي، دوباره به مونځ کې. پرون مونږ ویلو
بیا یو نوجوان تاسو خوشاله شوه خوري دغه سره چې په هر موږ په هر رکعت یو سورۃ ویل دا مکروه دي. نو د دې مکمل وضاحت دا دی چې په فرض کې دا مکروه دي، په نفل کې په سنت کې اجازه شته. البته مکروه دي که یو سړی کوی نو موږ باندې اثر نه راځي، خو خصوصا چې د نور سورتونه یاد دی او بیا هم نه وي یا دې عمدا یو سورت رانیولې دي د نور یادولو کوشش نه کوي نو د لپاره مکروه دي. ځکه د حضور علیه السلام عام سنت دا او چې بدل سورت دی، بدل سورت دی. ګوره د سفر په موقع سفر لتلو وګورئ وړي سورتونه د سحر په موسم کې وي خو هم بدل وي. یو رکعت کې قل اعوذ برب الفلق وي، بلکې قل اعوذ برب الناس وي. وګوره بدل وي. او دا غسی یو صحابي هغه ډېر مینه ولې قل هو الله احد سورت سره هغه په هر موسم کې قل هو الله احد بیا خلکو شکایت وکړي بغیر د قل هو الله احد نه بل سکه باندې موږ نه کوي. حضور علیه السلام د رسول پیدا سي ولې کوي وایي چې زما دي سورت سره ډېر مینه ده، ځکه په دې کې د الله یووالی او عظمت بیان شوی. حضور علیه السلام ته خبره ستاسو اجازه ده. نو بعضی کسانو ته خصوصي اجازه ده الله کړي. یو صحابي جمعه ترانه او په زور تسبیحات حضرت عمر سے ورته د جمعه کې پچاوي نور خلک د عبادت نه وځي. حضور علیه السلام ورته د حال جدا دي د پرې د اجازه اگر دا به وي د نیازه کله راځي کنه لګیږي نو هغه بس بیا هغه حکم دی. او عام د غدار چې د موز هر رکعت یو سورت ویل خصوصا په فرض کې او بیا چې نور د قیادت د مکروه خلاف اولاد نور جایز دي. بل د اعتکاف دغه شروع کیږي باز زنانو ایدانیت راته وي. په ځل کې دانیت کوي چې الله د رضا لپاره د رمضان مبارک د اخیری لس ورځې شپو د سنت اعتکاف نیت کوم بس دا کافی دی. د الله د رضا لپاره د رمضان مبارک د اخیری لس ورځې شپو د سنت اعتکاف نیت